असलामुअलैकुम په 26 اپریل 2025 باندې چې د پی ایچ ټي کم ایټا ټیسټ شوی د جنوبي علاقو خلکو یې ډېر پر یاد هم کو چې ډېر ګران او داسې واغسې نو هغه ټیسټ په ساده او اسانو الفاظو کې ایکسپلین کوو د هغې چې کم انګلیش پورشن دی د دې نه علاوه راتلونکي ټیسټونو کې دې باندې یا د دې په طرز نور څنګه ایم سی کیوز راتلی شي هغه ټول د هغې ډسکشن به کوو نو دا لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. لومبني ایم سی کیو کې وایي in which sentence is the comma correctly placed. موږ له اوس څلور آپشن راکړي دي څلور سینټنسز یې راکړي دي په دې کې کومه جمله داسې ده چې هغې کې کاما په صحیح ځای باندې لګېدلې ده. لکه ته اے نمبر ته وګورې we went to the park comma and played soccer. بی نمبر دی if you are یا comma hungry please eat something. سی نمبر دی she ran fast jumped high comma and smiled. डी نمبر دی after dinner comma we watched a movie. پدې کې کریکٹ آپشن डी نمبر دی after dinner comma we watched a movie. او دا غي وجه دا ده چې دلته after dinner یو انټروډکټري پریز دی. نو رولز دا وی چې کله یو انټروډکټري پریز راشي هغې پسې به کامه لګي نو په دې وجه دا ډي آپشن کریکټ دی. نو اوس په دې کنسپټ کلیر کول ضروري چې دا نور آپشنز چې کم اے دی بی دی او سی دا ولې غلط دي. نو اے نمبر آپشن چې کم دی وی وینٹ ټو دی پارک کاما اینڈ پلیډ ساکر دلته کې دا کاما صحیح ځای کې نه ده لګېدلې بلکې په دې جمله کې کامې ته ضرورت اړوشته نه ځکه وی وینٹ ټو دی پارک دا یو ایکشن شو اینڈ پلیډ ساکر او دا بل ایکشن شو نو دا د اینډ په ذریعه دا دوه ایکشنز یو بل سره کنیکټ شول دلته کې د کامې ضرورت نشته نو په دې وجه دا آپشن غلط دی. بی نمبر آپشن ولې غلط دی if you are comma hungry please eat something. نګوره د دې جملې دوه ایسی دي اصل کې if you are hungry دا یو ډیپینډنٹ کلاس دی او پلیز ایټ سمثینګ دا یو انډیپینډنٹ کلاس دی. په خبره باندې پوهېږي کلاسز کې ښه په ډیټیل سره موږ دې ډسکشن کړی دی. نو ګوره چې کله ډیپینډنٹ او انډیپینډنٹ کلاس راشي د هغې په منځ کې به کامه لګي نو دلته کې صحیح ځای صحیح پلیس د کامې چې کوم دی هغه د هنګري نه بعد دی if you are hungry comma please eat something. په خبره باندې پوهېږي نو په دې وجه باندې دلته کې دا بی آپشن غلط دی چې د هنګري نه د یو آر نه بعد کامه راغلی ده. اوس که دا د هنګري نه بعد وي نو بیا به دا ټیکو دا سینټنس دا جمله به کریکټ وه ټیک به وه. سی نمبر آپشن ولې غلط دی she ran fast jumped high comma and smiled. اوس دلته چې کوم دی she ran past دلته دی پسې کامه پکاره او دلته کې یو کامه میسنګ ده she ran past comma jumped high comma and smiled. که داسې راغلی و نو دا سینټنس به بیا کریکټ واده کې به کامه صحیح ځایونو کې لګېدلې وه. په خبره باندې پوهېږي. بله خبره دا ده چې که داسې هم وه she ran fast comma jumped high and smiled دا سیم ټیک وه ځکه د دې اینډ نه مخکې دا کامه دې ته اکسپرټ کامه وایي. دا که ولګې نو ښه مزید کلیریټي راولي په سنټنس کې په جمله کې او که ونه لګي نو هم دا جمله صحیح وي نو دا به یاد ساتي. او دلته کوم اصول استعمال شوی دی چې کله د مطلب د ایکشنز لیست ذکر شوي لکه ته دې جمله کې وګوري دې کې 3 ایکشنز ذکر شوي دي د دوه نه سوا ایکشنز چې کله ذکر کیږي نو هغې کې به کامې لګي لکه ګوره she ran fast دا یو ایکشن شو jumped high دا بل ایکشن شو and smiled دا بل ایکشن شو. 3 قسمه ایکشنز دې کې ذکر شوي دي نو چې کله سیریز آف ایکشنز دي یا لیسټ آف ایکشنز دي نو بیا به په هغې کې کامې لګي په دې طرز باندې لکه څنګه چې تا ته ما ووي. په خبره باندې پوه شوې. بل ایم سی کیو دی which sentence uses a comparative adjective correctly. په دې کې کم یو جمله داسې ده چې هغې کې comparative adjective صحیح استعمال شوی دی. نو ګوره د ایجیکټیو 3 ډیګریز دي. څو ډیګریز یې دي؟ 3. پازیټیو ډیګري کمپیریټیو ډیګري او سپرلیټیو ډیګري. په خبره باندې پوهیږي.
نو دلته کې دا کمپیریټیو ډیګري په کم یو کې صحیح استعمال شوی دی. که ته دې آپشنز ته وګورې A نمبر دی شي از ټالر دین هر سسټر، B نمبر دی شي از مور ټال دین هر سسټر، او C نمبر دی شي از موسٹ ټالر دین هر سسټر، او D نمبر دی شي از ټال دین هر سسټر. نو په دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه A نمبر دی شي از ټالر دین هر سسټر. اوس دلته اصول څه دي؟ نو ته نمبر 1 پوینټ ته ګوره، کمپیریټیو ایجیکټیو رول څه دي؟ فار ون سیلیبل ایجیکټیوز لکه ټال وی ایډ ای آر یعنی ټالر. د دې مطلب دا دی چې کله داسې یو ایجیکټیو وي چې پای کې یو سیلیبل یو سیلیبل لکه ټال دا یو سیلیبل دی، په خبره باندې پوهیږي؟ نو د یو سیلیبل والا ایجیکټیو نه بعد یعنی دا یې په اخره کې چې کله ای آر ولګي نو د هغې پازیټیو ډیګري نه بعد د ایجیکټیو چې کوم پازیټیو ډیګري ده، لکه دلته پازیټیو ډیګري د ټال چې کوم دی ټال لا صحیح ده. نو د دې نه به کمپیریټیو ډیګري کله جوړېږي چې اخره کې ورسره د ای آر اضافه وشي، ټالر، او ورپسې به یو لفظ لګي دین. ټیک ده. او بله خبردار چې کمپیریټیو ایجیکټیو هغه مونږ استعمالو چې کله مونږ د دوو څیزونو منځ کې موازنه کوو، د دوو په خبر باندې پوهیږي؟ نو چې کله د دوو څیزونو منځ کې موازنه او د دې نه علاوه هغې لفظ کې په هغه ایجیکټیو کې یو سیلیبل نو بیا مونږ اخره کې ای آر لګو، نو د هغې نه به کمپیریټیو ایجیکټیو جوړېږي. نو په دې وجه باندې شي از ټالر دین هر سسټر دا سنټینس هغه کریکټ دی. بل پوینټ که ته وګورې، فار ایجیکټیوز ویت 3 آر مور سیلیبلز وی یوز مور. هغه ایجیکټیوز چې پای کې 3 یا د 3 نه سیوا سیلیبلز دي نو د هغې کې مونږ مور ټکي مخکې لګو د هغه ایجیکټیو نه، چې د هغه ایجیکټیو نه مخکې مور ورډ مور لفظ ولګي نو د هغې نه به کمپیریټیو ایجیکټیو جوړ شي. لکه فار ایگزامپل دی ورکړی مور بیوټیفل. اوس دا بیوټیفل دی کې 3 سیلیبلز دي، بیوټیفل په خبر باندې پوه شئ. ګوره 3 سیلیبلز شو کنه، نو چې 3 سیلیبلز دي په یو ایجیکټیو کې او د هغې نه ته کمپیریټیو ډیګري جوړې یا کمپیریټیو ایجیکټیو ته جوړې نو مخکې به دې نه مور لګې. امید لرم چې انشاءالله کنسپټ به دې کلیر شوي. اوس سوال دا دی چې دا نور آپشنز ولې غلط دي؟ دې کې داسې څه مسټیک شوی دی چې دغه غلط آپشنز دي. نو ګوره ته بی نمبر که وګورې نو مور ټال راغلی پای کې، مور ټال غلط راځي. ټیک ده کنه، ځکه تا ته ما څنګه خبر وکړه ټال یو شارټ ایجیکټیو دی، یو شارټ سیلیبل 1 سیلیبل والا ایجیکټیو دی. د دې نه کمپیریټیو هغه جوړېږي چې دې سره د ای آر اضافه وشي. مور ته نشي لګولی مخکې. د مور دپاره موږ اصول څه وي چې مور به هغه ایجیکټیو نه مخکې لګي چې کمپیریټیو ډیګري ته جوړې یا کمپیریټیو ایجیکټیو ته جوړې چې پای کې 3 یا د 3 نه سیوا سیلیبلز دي. لکه تا ما د بیوټیفل ایگزامپل درکړو، بیوټیفل د هغې نه مخکې به مور لګي. دلته دا مور ټال دا غلط راځي. دا شان سی نمبر آپشن هم غلط دی، موسٹ ټالر. ګوره چې ټالر راغی نو بیا موسٹ ته ضرورت نشته. او डी نمبر آپشن ټال دین هم نشي راتلی چې کله ته کمپیریزن کې موازنه کې نو بیا به د ایجیکټیو کمپیریټیو ډیګري استعمالوي، کمپیریټیو ایجیکټیو به استعمالوي. دلته ټال دین دا پازیټیو ډیګري ده یا پازیټیو ایجیکټیو دی. په خبره باندې پوهېږي؟ ټال دین کریکټ نه دی. نو د دې ټول ډسکشن نتیجه او ریزلټ دا دی چې کله شارټ ایجیکټیوز راشي یعنی چې پای کې یو یا 2 سیلیبلز دي نو هغې کې به مونږ د پازیټیو ډیګري نه کمپیریټیو ډیګري څنګه جوړو چې کله د ای آر اضافه اخره کې وکړو. لکه ټال نه ټالر، فاسټ نه فاسټر او سمارټ نه سمارټر. په خبره باندې پوهېږي؟ او چې کوم لانګ ایجیکټیو دي چې پای کې 3+ سیلیبلز دي یعنی د 3 یا د 3 نه سیوا سیلیبلز دي پکې نو مونږ هغې کې د هغه لفظ نه مخکې مور ولګو، مور نو هغه به یو کمپیریټیو ایجیکټیو شي لکه مور انټیلیجنټ، مور بیوټیفل. په خبره پوهېږي؟ بله خبره دا ده چې همیشه لا دین به یوز کوو، د کمپیریټیو ایجیکټیو نه بعد به مونږ دین یوز کوو او دا مونږ د 2 څیزونو منځ کې موازنه چې کله کوو هغې. په خبر باندې پوه شوي؟ نو کمپیریټیو ایجیکټیو پسې به همیشه له دین راځي ځکه چې دې کې د 2 څیزونو منځ کې کمپیریزن کیږي، موازنه کیږي. امید لرم چې انشاءالله په دې باندې به کنسپټ کلیر شوي. بل دا به تم اندازه لګېدلي چې په څنګه قسمه MCQs په دې باندې په نورو ټیسټونو کې راتلونو ټیسټونو کې راتلی شي نو انشاءالله ستا نه به پکې مسټیک څه غلطي نه کیږي.
नेक्स्ट MCQ दे he said I am feeling tired. Change the narration. A number दे he said that he was feeling tired. B number दे he said that he is feeling tired. और C number दे he said that I was feeling tired. और D number दे he said that he had been feeling tired. दी कि कम करेक्ट ऑप्शन दे अगर ए नंबर दे ही सेड दैट ही वाज फीलिंग टायर्ड और दी एक्सप्लेनेशन को वजाहत को जिदा वो लिटिक दे तो कम 1 नंबर पॉइंट दे यानी कम ओरिजिनल स्टेटमेंट दे या कम अगर डायरेक्ट स्पीच दे अगर दे आई एम फीलिंग टायर्ड दाबा इनडायरेक्ट स्पीच तसंगाड़े ना दी पार कम रूल्स दी उसूल दी प्रोनाउन चेंज बमुंगा को प्रोनाउन बदलो न दिल तरागले आई एम फीलिंग टायर्ड करना न आई पकी प्रोनाउन दे दाबा बदलो ही ता न दा आई न बस जोशी ही ठीक शो बिया और पसी दे टेंस शेप्ट दी आई एम फीलिंग टायर्ड की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल शे दे एम फीलिंग रागले दे न दा कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे दाबा बदलू पास्ट कंटिन्यूस टेंस था न वाज फीलिंग खबर मानी पूछवी बला खबरदार दिखे मुंगा कनेक्टर इस्तेमालू देट नगोरा पूरा जुमला बशी ही वाज फीलिंग टायर्ड ही सेड दैट ही वाज फीलिंग टायर्ड खबर मानी पूछवी न पदी वजदा ऑप्शन करेक्ट है जका दी मानी अगर टूल चिकम द नरेशन द चेंजेस आगा दे यो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बदलो लो आगा उसूल कम दी आप पदी जुमला की सही इस्तेमाल शिवी उस सवाल दाले दा नूर ऑप्शंस वली गलत दी नो कते दी बी नंबर तो वरी प बी नंबर जुमला की ही इज फीलिंग रागलो दा गलत दे ठीक दे कने एम राशि न बिया ही इज नशी राजी या एम इज तन बदली एम वाज त बदली प खबर बानी पोईगी सी नंबर से का गलत दे आई वाज फीलिंग रागले नो दलता आई गलत रागले दे उसूल दावी चिकल पर डायरेक्ट स्पीच की आई रागे न पर इनडायरेक्ट स्पीच की बजाय ही तक कन्वर्ट की गई ही तब बदली डी नंबर ऑप्शन जका गलत दे दलता हैड बीन फीलिंग रागले दे और उसूल दावी चिकल आई एम फीलिंग रागे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसी न दाबा पास्ट कंटिन्यूस टेंस कन्वर्ट की गई वाज फीलिंग खबर बानी पोईगी एम फीलिंग ब कन्वर्ट शी बदल शी वाज फीलिंग था दाबा पास्ट कंटिन्यूस टेंस शी न दल तक हैड बीन रागले दे परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रागले दे दल तदा दी जरूरत निश्ता दा गलत दे वरपसी MCQ दे ही वाज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली identify the conjunction the spelling mistake the spelling की mistake रहा होता लफ्ज़ दे conjunction उस options दी A number he B number early C number so और D number went पदी की conjunction पेजंदिल्ली ची पदी की conjunction कम यो दे नो दी की चिकम correct option दे अगर C number दे so दा so यो conjunction दे ज़का द कंजंक्शन तारीफ मुंगा दासी कड़े कंजंक्शन दासी वर्ड्स दी दासी अल्फाज दी ची आगा पे जुमला की क्लासेस प्रेजेस या नोर अल्फाज यो बल सारा कनेक्ट कई जॉइन कई रायोजे कई पखबर पोईगी नो पदी जुमला के दासो दासी यो लफ्ज दे ची दी जुमले दा दो इसी रायोजे कड़े यानी ही वाज टायर्ड दा यवई सशवा और ही वेंट टू बेड अर्ली दा बले सशवा न द लफ्ज सो पजरिया द वर्ड सो पजरिया या द कंजंक्शन पजरिया दा द्वा इसी द जुमली चिकम दी आगा रामेला वशवली कनेक्ट शवली खबर बानी पूछी न पदी वजह दा सी नंबर ऑप्शन दा करेक्ट दे दा यो कंजंक्शन दे बला खबर वजह याद साथी दा यो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे द कंजंक्शन दान लकी इसमें दी न दा पकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे दा वर्सरा याद साता वरपसी पदीजान पुय कवल जरूरी दी ची दानोर ऑप्शंस वली गलत दी न दा ए नंबर चिकम दे ही दा यो प्रोनाउन दे न दा जका गलत दे बी नंबर दे अर्ली दा यो एडवर्ब दे एडवर्ब यानी आगा वेंट या आगा वर्ब आगा मॉडिफाई कर दे ना दा यो एडवर्ब दे और डी नंबर दे वेंट यो वर्ब दे यो एक्शन वर्ड दे यो एक्शन जाहिरी पदी वजह दा ऑप्शन सिकम दी दा कंजंक्शंस नरी खबर बाने पूछवे उससे दी दा आगे वजाहत में तम को दा वर्सरा याद साता और पसी MCQ दे ऑलवेज होमवर्क डज हिज ही
rearrange the words to make complete sentence. تاله څه الفاظ درکړي دي وي دا په ترتیب باندې کا دینه جدا یو ترتیب ورکا چې دینه یو ښکلې مزیدار غونته جمله جوړه شي یو کمپلیټ سنټنس جوړ شي. نو A نمبر دی his homework always he does. B نمبر دی always does he his homework. C نمبر دی does always he his homework. او D نمبر دی he always does his homework. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی اگر D نمبر دی he always does his homework. اوس دا ولی صحیح دی دا کریکټ سنټنس ذکر دی چې د انګلیش د مطلب انګلیش کې ته یو سنټنس لیکي جمله لیکي نو د هغې ترتیب څه دا رنګې دی. اول به سبجیکټ وي هغه دلته هی دی بیا به ایډورب وي هغه دلته آلویز دی بیا به ورپسې ورب راځي هغه دلته ډز دی ورپسې آبجیکټ راځي مفعول his homework. په خبره باندې پوهیږي. نو په دې طریقه باندې یو سټینډرډ انګلیش جمله هغه مونږ لیکو د هغې الفاظ او ترتیب په دې رنګې راځي. نو په دې وجه باندې دا سنټنس یعنی he always does his homework یا دا D نمبر آپشن دا پکې کریکټ دی. دا نور جملې ولی غلط دي دا A نمبر B نمبر او C نمبر آپشنز ولی غلط دي؟ نو دا ځکه غلط دي چې پای کې د جملو د الفاظو هغه ترتیب هغه صحیح نه دی چې څنګه یو سټینډرډ طریقه ده د الفاظو د ارینج کولو د انګلیش په یو جمله کې نو هغه په دې A B C په دې کې غلط شوي دي. نو په دې وجه باندې نور تا ته ما وضاحت لیکلی ته ورته وګوره نو دغه ریزنز دي چې په دې وجه باندې دا آپشنز غلط دي یا د جملو دا ترتیبو دا غلط دی. ورپسې MCQ دی he decided one day that dash things had to be changed. choose the appropriate article. په دې کې article لګول لیکم صحیح article چې هغه دلته fit راځي. D A نمبر دی D B نمبر دی N C نمبر دی A او D نمبر no article یعنی دی کې یو article هم نه لګي دلته. نو دې کې کریکټ آپشن D نمبر دی نو آرټیکل دلته آرټیکل نه لګي. د دې وجه دا دلته چې کوم دا تھنگز دی دا یو پلورل ناون دی او جنرلی عام طور باندې استعمال شي یو جنرل ټرم دی. نو په دې وجه دلته چې کوم دی A هم نشي لګولی N هم نشي لګولی او چونکې جنرل دی نو D هم نشي لګولی. D موږ د څه لپاره لګو چې کله د یو خاص څیز په باره کې خبره کیږي یا چې کوم دی د یو څیز مخکې ذکر شوي او ورپسې جمله کې بیا ذکر کیږي نو د هغې لفظ د مخکې بیا D لګي. په خبره باندې پوهیږي. نو په دې وجه باندې چې دا تھنگز یو پلورل ناون دی او جنرل دی سپیسیفیک نه دی خاص نه دی. نو په دې وجه دلته نه A لګي نه N لګي او نه D لګي. نو په دې وجه D نمبر آپشن نو آرټیکل کریکټ دی. اوس کو دا سنګولر نو دلته بیا A لګیدو یا به N لګیدو او کو سپیسیفای یا یو خاص لفظ راغلی یو خاص چیز طرف ته اشاره وه نو بیا به مخکې D راته. دا مونږ په آرټیکلز کې ښه په وضاحت سره ویلي دغه ویډیو تاسو به کتلی امید لرم. نو انشاءالله په دې باندې هم کنسپټ کلیر وي. اوس دا نور آپشنز غلط ولدي دا A نمبر یا B او C نمبر. نو ګوره A نمبر ځکه غلط دی چې D به هغه راځي چې کله د یو خاص څیز په باره کې خبره کیږي ټیک ده یا یو داسې څیز په باره کې خبره کیږي چې دا ذکر مخکې شوي ټیک شو نو D به لګي بیا او N او A دا به د سنګولر او کاونټیبل ناونز نه مخکې لګي. دلته تھنگ راغلی دی تھنگ نو هغه تھنگز راغلی تھنگز یعنی پلورل دی. په خبره باندې پوهیږي. نو چې سنګولري او کاونټیبل ناونز وي نو د هغې نه مخکې به N یا A راغلي. A به راځي او N به کله راځي نو N چې کله واول ساوند هغې باندې خو به ته پوهیږي چې کله واول ساوند وي نو بیا N راځي لکه N ایپل N اورنج. په خبره پوهیږي. نو دلته چې کوم دی ځکه دا D او N او A یا مطلب A B C آپشن دا ځکه غلط دی. ورپسې MCQ دی choose the adverb of manner in the following. تاله اگزامپل درکړي دي A نمبر دی but B نمبر دی and C نمبر دی or او D نمبر دی quickly. نو دې څلور آپشنز کې adverb of manner سلیکټ کولی هغه چوز کولی چې په دې کې adverb of manner کم یو دی. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه D نمبر دی quickly. quickly یو adverb of manner دی. ولې adverb of manner دی د وضاحت ته وګوره. پوینټ نمبر 1 adverb of manner د هغې ډیفینیشن سره describes how an action is performed. ځکه adverb of manner موږ ته دا ښیي چې یو ایکشن څنګه کیږي. بریکټ کې دی upon ends in ly
ایڈورب اف مینر اکثر داسي په ال واي باندې ختم شوی لکه څنګه دلته کویکلی اخره کې ال واي راغلی دی کنه. اوس د اگزامپل ته وګوره، مثال ته وګوره. نو شي رین کویکلی، هغې منډه ووهله خو تیزه، رین دی ورب. اوس دا منډه وهل څنګه شوي دي؟ نو کویکلی په تیزۍ سره. نو دی کویکلی دا رین یا دا ورب دا ډسکرایب کو او موږ په تعریف کې ویلي دي ایډورب داسې یو ورډ دی، یو لفظ دی چې دا یو ورب ډسکرایب کوي. اوس هغې هغه منډه څنګه وهلې ده؟ کویکلی، تیزه یې وهلې ده. نو دا کویکلی ایډورب دی. په خبره باندې پوه شوي؟ اوس سوال دا دی چې دا نور آپشنز ولې غلط دي؟ لکه A نمبر بټ، B نمبر اینډ او C نمبر آر، دا ولې غلط دي؟ نو دا درې واړه کنجنکشنز دي، کنجنکشنز. او په سوال کې زموږ نه ایډورب غواړي. په خبره باندې پوه شو؟ ایډورب اف مینر رانه غواړي او دا چونکې کنجنکشنز دي، دا بټ، اینډ او آر، په دې وجه دا آپشنز غلط دي. نیکسٹ MCQ دی. د فراگ هرټ اټسیلف وایل پلینګ. پراګ چې کوم دی لوبې کولی او خپل ځان یې خوږ کو. دی انډرلاین ورډ از AN، یعنی دی کې انډرلاین ورډ اصل کې اټسیلف دی، دلته انډرلاین شوی نه دی خو اټسیلف یو انډرلاین ورډ دی، د دې نښه ده. د دې چې کوم دی پیژنګلو کولی چې دا انډرلاین ورډ یعنی دا اټسیلف څه شی دی؟ A نمبر ایډورب اف ایکشن دی، B نمبر ایډورب اف پلیس دی، C نمبر ایډورب اف فریکوینسی دی او D نمبر ریفلیکسیو پروناون دی. نو دی کې کریکټ آپشن D نمبر دی، ریفلیکسیو پروناون. او د هغې وجه دا ده چې دی کې ریفلیکشن دی. ریفلیکشن مطلب دا د فراګ ریفلیکشن دی. ګوره فراګ لبې کولی او خپل ځان یې خوږ کو. نو خپل ځان نه دلته مطلب څه دی؟ فراګ دی. هغه فراګ طرف ته ریفلیکشن دی، هغه طرف ته پکې اشاره ده، هغه طرف ته فراګ طرف ته. نو په دې وجه دا یو ریفلیکسیو پروناون دی. پروناون د ناون په ځای استعمالي که نه، دلته فراګ ناون دی او دا اټسیلف پروناون دی. دا د دې فراګ په ځای راغلی، فراګ په ځای راغلی دی. او چې کله اخره کې دا سیلف راځي یا سیلفز، نو دا ریفلیکسیو پروناون علامت دی، دغه به ریفلیکسیو پروناون دی. لکه نور پروناونز چې کوم دی هر سیلف، هم سیلف، دیم سیلفز، دیر سیلفز، په خبر باندې پوهېږي؟ نو دغه ټول ریفلیکسیو پروناون دي. نو چې دا ته یاد او بیا په نورو MCQز په نورو ایټا ټیسټونو کې دیم په کار راشي. اوس دا نور الفاظ ولی یعنی دا نور آپشنز ولی غلط دي؟ نو چې کوم ایډورب اف ایکشن دی، دی کې به اخره کې LY راغلی او په اټسیلف کې LY خو نه راغلی اخره کې. په خبره باندې پوهېږي؟ B نمبر ایډورب اف پلیس دی. نو ایډورب اف پلیس، هیر، دیر، دغه ایډورب اف پلیس دی. نو دا خو نو کنه انډرلاین ورډ اټسیلف. دغه شان C نمبر د ایډورب اف فریکوینسی. نو ایډورب اف فریکوینسی دا آپشن هم غلط دی ځکه دا آلویز، نیور وغیره دا ایډورب اف فریکوینسی دی. نو دا به یاد ساتئ یو کار څو پیرې شوی دی، څنګه شوی دی، اکثر شوی دی، بیهین دی شوی که نه کم شوی دی، لکه آلویز، نیور وغیره وغیره، دا ټول ایډورب اف فریکوینسی دی. صحیح ده؟ نو دا ټول آپشنز ABC دا غلط دي. ورپسې MCQ دی. شي ګیو می ا بک، چینج د وایس. دا چینج کول دي. په خبره باندې پوهېږي؟ نو A نمبر دی a book is given to me by her. B نمبر دی a book has been given to me by her. C نمبر دی a book had been given to me by her. او D نمبر دی a book was given to me by her. نو دی کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه D نمبر دی a book was given to me by her. a book was given to me by her. نو اول خو ته په دې باندې ځان پوه کا چې کوم دا اوریجنل سنټنس دا یا دا MCQ کې چې موږ کوم سنټنس راکړی دا ایکټیو وایس کې ده. شي ګیو می ا بک، ځکه دلته شي سبجیکټ دی یعنی ډوور دی، ورب چې کوم دی آپ پکې ګیو دی، انډایرکټ آبجیکټ پکې می دی او ډایرکټ آبجیکټ پکې بک دی، ا بک. په خبره باندې پوه شي؟ اوس به دا پیسیو ته څنګه چینج کو؟ پیسیو پام ته به څنګه چینج کو؟ نو سټرکچر د پیسیو پام د پاره دی آبجیکټ به مخکې راشي پلس واز یا ورب راشي، ورپسې به پاسټ پارټیسیپل یعنی د ورب تھرډ پام راشي ګیون، بیا ورپسې ټو راشي، بیا به انډایرکټ آبجیکټ راشي یعنی می، بیا ورپسې بای راشي او بیا ورپسې سبجیکټ راشي یعنی هر. په خبره باندې پوه شي؟ نو دا صحیح سټرکچر دی د پیسیو وایس.
نو دا رولز چې په اپلای کې نو ګوره موږ سره به جمله سره راشي a book was given to me by her. هم د دې سټرکچر مطابق به دا جمله شي a book was given to me by her. نو په دې وجه دا آپشن چې کوم دی دا کریکټ دی، دا کریکټ پیسیو فارم دی. دا نور آپشن ځکه غلط دي دا A B او C چې دي کې هغه ټینس چې کوم دی هغه صحیح نه دی، هغه ټینس صحیح نه دی استعمال شوی. خو چې کوم دا डी نمبر دی a book was given to me by her په دې کې هغه د ټینس هغه اصول هغه صحیح استعمال شوي دي. په خبره باندې پوه شوي. ورپسې MCQ دی identify the sentence with an intransitive verb. داسې کوم یو جمله ده چې پای کې intransitive verb راغلی دی. A نمبر جمله ده Alex threw the press B. B نمبر آپشن دی Maria delivered the package. C نمبر دی a candle was glowing. D نمبر دی the students take their exams. نو په دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه C نمبر دی a candle was glowing. د دې مطلب دا دی دا یو داسې یو جمله ده چې په دې کې intransitive verb استعمال شوی دی. نو ګوره ضروری ده چې ته intransitive verb پیژنې. نو هغه verb چې هغې ته د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت نه د جملې معنی مکملېدو دپاره د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت نه نو داسې قسمه ورب ته داسې قسمه جملو ته هغې کې چې کوم ورب راغلي هغې ته انټرانزټیو ورب وایي. پوه شوې؟ داسې یو ورب داسې یو پیل چې هغې کې د جمله مطلب چې دی کله جمله کې راشي نو د جملې معنا مکملېدو دپاره معنا پوره کولو دپاره د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت نه نو داسې قسمه ورب ته انټرانزټیو ورب ویلی شي. امید لرم چې انشاءالله کنسپټ به دې کلیر شوي. نو دلته ګوره دا ورب چې کوم دی ګلووینګ یا واز ګلووینګ هغه موږ ته یو سټیټ ښیي یا یو ایکشن ښیي. د آبجیکټ ضرورت ورته نشته دی. یعنی یو مطلب دا دی a candle was glowing. د دې مطلب دا دی چې یو شمع بلیده. اوس شمع بلیدل دا دې کې د آبجیکټ ضرورت نشته نو په دې وجه دې جمله کې چې کوم دا ورب دی دا یو انټرانزټیو ورب دی. کوېسچن دا دی چې دا نور آپشنز ولې غلط دي. لکه A نمبر دی Alex threw the press B. اوس دلته دا threw دا ټرانزټیو ورب دی. Alex threw کړل وی ویشتل یا ترو یې وکړله څه یې ترو کړل څه یې وویشتل نو پریس بی آبجیکټ ورته ضرورت شته. هغه ویشتل کېدل هغې دپاره د آبجیکټ ضرورت شته چې دا آبجیکټ راشي دا ډایرکټ آبجیکټ راشي نو د جمله معنا به پوره شي. نو په دې وجه دا تریو دلته یو ټرانزټیو ورب دی. دغه شان بی نمبر دی ماریا ډیلیورډ د پیکیج. ماریا ډیلیورډ دلته ورب دی. اوس څه یې ډیلیور کړه نو دی پیکیج یعنی د آبجیکټ ضرورت ورته شته نو په دې وجه دا ډیلیورډ یو ټرانزټیو ورب دی. डी नंबर दे द स्टूडेंट्स टेक देयर एग्जाम. स्टूडेंट टेक दलता वर्ब दे. टेक मतलब वाई गस्तल वड़ो वागस्तो से वागस्तो एग्जाम ये वागस्तो खपल एग्जाम ये नहीं वर्को په خبر باندې پوي کنه. نو دلته د ټیک د پاره یا د دی ورب د پاره د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت شته نو په دې وجه دا یو ټرانزټیو ورب دی. اول ته چې کوم ګلوینګو شمع بلیدلو د هغه د پاره د ورب ضرورت نو په دې وجه هغه ان ټرانزټیو ورب په خبر باندې پوي شوي. امید لرم چې ان شاء الله کنسپټ باندې کلیر شوي. ورپسې ام سی کیو دی ا سینونیم for profusion is. the profusion synonym یعنی چې هغه مطلب هم د دې profusion پشانتی هغه کم یو لفظ دی هغه کم یو synonym دی. A نمبر abundance, B نمبر scarcity, C نمبر dearth او D نمبر deficiency. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی یعنی د پروفیوژن چې کوم سینونیم دی یو شان معنی والا لفظ دی نو هغه ایبنډنس دی. ایبنډنس ځکه د پروفیوژن معنی هم دا ده ډیر زیات. صحیح ده کنه ډیر زیات نو په دې وجه ایبنډنس دلته صحیح آپشن دی. په خبره باندې پوهیږي. دا نور آپشنز یعنی بی نمبر سی نمبر او ڈی نمبر هغه غلط دي یعنی سکیرسٹی یا ډرت یا ډیفیشنسی ځکه دا درې واړه انټونیم دي د دې متضاد الفاظ دي. په خبره باندې پوهیږئ د دې معنا د دغه پروفیوژن الټه ده. اوس په دې باندې په راتلونکي ټیسټونو کې ام سی کیوز راتلی شي چې د پروفیوژن انټونیم څه دی. نو ګوره دا ټول انټونیمز دي یا دا انټونیمز راغلي د دې سینونیم څه دي
په خبره باندې پوهیږئ نو مختلف قسمه په مختلف انګلز باندې ام سی کیوز راتلی شي نو چې ستا کنسپټ کلیئر وي نو انشاءالله په ټیسټ کې به ستانه د انګلیش ام سی کیوز دا بیا غلطیږي نه. ورپسې ام سی کیو دی شي ډیش فینش دی ورک بای ټومارو. چوز دی کریکټ آپشن. په دې کې کوم یو آپشن صحیح راځي؟ A نمبر will, B نمبر is, C نمبر have او D نمبر does. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه A نمبر دی یعنی will. او will ځکه دی چې په دا جمله چې کوم وه دا ام سی کیو کوم و په دې کې اخره کې ټومارو راغلی. ټومارو مطلب دی سبا یعنی مستقبل راتلونکي وخت. او چې کله فیوچر ټینسی مستقبل والا زمانه نو هغې کې مونږه ویل لګو ویل نو په دې وجه دا ویل آپشن دلته کریکټ راځي. په خبره باندې پوهېږئ نو جمله به شي شي ویل فینش دی ورک بای ټومارو. وی هغه به سبا کخیري هغه کار هغه مکملي. خبره باندې پوهېږئ نو دلته کریکټ آپشن ویل دی یعنی A نمبر آپشن پکې صحیح دی. نور آپشن ځکه غلط دي چې کوم بی نمبر دی هغه از دی او از دا پریزنٹ ټینس کې راځي لکه پریزنٹ کنټینیوس کې راځي. هیو چې کوم دی هغه پریزنٹ پرفیکټ سره راځي او ډز هغه سمپل پریزنٹ ټینس کې راځي. نو په دې وجه باندې دا نور آپشن هغه د ټومارو دپاره صحیح نه راځي راتلونکي وخت دپاره صحیح نه راځي نو دا په دې وجه غلط دي. ورپسې ام سی کیو دی فایند دی سایلنٹ لیټر ان دی ورډ ریسیټ. ریسیټ یو ورډ دی په دې کې سایلنٹ لیټر معلومول دي آر پی سی ک ټي. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه پی دی یعنی پی داسې یو لیټر دی چې هغه په دې لفظ کې سایلنٹ دی یعنی سایلنٹ لیټر دی او د هغې وجه ده د دې پروننسیشن د دې چې کوم پروننسیشن دی هغه دی ریسیټ. نو که ته خیال کې په دې کې پی نه پروناونس کېږي په خبره باندې پوهېږي نو په دې وجه دلته پی پکې سایلنٹ لیټر دی. نیکسٹ ام سی کیو ورپسې دی سیرا لکڈ ایٹ ڈیش ان دی میرر بیفور لیونگ. آپشن اے دی ہم سیلف, بی دی دیم سیلفز, سی دی ہر سیلف او ڈی نمبر دی اٹ سیلف. نو دی کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه سی نمبر دی هر سیلف. ګوره داسې قسمه ام سی کیوز کې به ته سبجیکټ ته ګورې چې د جملې کوم سبجیکټ وي هغه میل دی که فیمیل دی ټیک ده یعنی د هغې جنډر ته به ګورې. دویم دا به ګورې چې هغه سینګولر دی که پلورل دی. په خبره باندې پوهېږي. اوس په دې کیس کې چې کوم سبجیکټ دی هغه دی سیرا یا سارا دا چې کوم دی یو فیمیل ده یو جینۍ ده. نو د فیمیل لپاره چې کوم پروناون راځي او خاص کر دلته کې ریفلیکسیو پروناون دی نو هغه هر سیلف دی. په خبره باندې پوهېږئ. اوس که دا میلو نو بیا به هم سیلف راته په خبره باندې پوهېږي. او که دا چې کوم دی پلورل نو بیا به چې کوم دی دیم سیلفز راتلل دیم سیلفز. په خبره باندې پوهېږي. دا نور آپشنز ولې غلط دي نو دا یې ریزن مخامخ دي ته لیکلی شوي دي. هم سیلف هغه د میلز دپاره راځي او دلته د جینۍ ذکر شوی دی. په خبره باندې پوه شوئ. دیم سیلفز چې کوم دی بی نمبر آپشن دا د پلورل لپاره راځي او دلته چې کوم دی سبجیکټ هغه سینګولر و په دې وجه دا غلط دی. او اټ سیلف د آبجیکټس دپاره یا د انیملز دپاره د ځناورو دپاره راځي لکه د کیټ لکډ اټ سیلف. نو دا ګوره دا هم ستا لپاره اهم دي. په دې باندې هم ستا کنسپټ کلیر کول پکار دي چې راتلونکي ټیسټونو کې دې داسې قسمه ام سی کیوز راځي یا په دې باندې مختلف قسمه ام سی کیوز راځي چې ستا کنسپټ پې کلیر وي او ستا نه پکې غلطۍ نه کېږي. ورپسې ام سی کیو دی which of the following best represents the connotative meaning of the word home. دا آپشن درکړي په دې کې د هوم دپاره کنوټیټیو مینینګ کوم یو دی؟ یو ډینوټیټیو مینینګ دی یو کانوټیټیو مینینګ دی. نو آپشنز دي A نمبر a place where people live, B نمبر a place of comfort, safety and love, C نمبر دی a structure with walls and a tool او D نمبر دی a building used for shelter. دی کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه بی نمبر دی a place of comfort, safety, love. اوس دا بی نمبر آپشن ولې کریکټ دی؟ نو د کنوټیټیو مینینګ of home goes beyond physical structure to include emotional associations. For example, family, memories,
comfort. په خبره باندې پوهیږي. نو په دې وجه دا بی نمبر آپشن کریکټ دی. اوس دا نور آپشنز یعنی A نمبر، D نمبر او C نمبر ولی غلط دي؟ نو دا ځکه غلط دي چې په دغه کې هغه ایموشنل اسوسییشنز نشته دغه معنو کې. ټیک ده که نه؟ د فزیکل سټرکچر د هغې د ساخت هغې باره کې چې کوم دی نو ذکر شوی دی. او کنوټیټیو مینینګ کې به سي ایموشنل اسوسییشنز به هغې سره به چې کوم جذبات والا احساسات والا خبرې به هغه لفظ سره تړلي. نو په دې وجه هوم خو اصل کې کور ته وي، لکه مطلب دا دی کې به دیوالونه یو څه بل څه، خو هغه چې کوم دی هغه ډینوټیشن دی، هغه چې کوم دی ډینوټیټیو مینینګ دی. او چې کوم کنوټیټیو مینینګ دی نو دې سره به سي ایموشنل اسوسییشنز به یې ورسره. که زه تا ته په ساده پښتو کې ووایم د ډینوټیټیو مینینګ مطلب دا دی چې ظاهري څه وي، د هغې شکل ساخت هغې باره کې چې کوم دی نو مطلب هغه الفاظو کې یو څیز بیان کړي هغه ډینوټیټیو مینینګ دی. او چې هغې کې کوم جذبات او احساسات داسې والا خبرې هغه طرز باندې هغه معنی کې ته هغه الفاظ والي نو بیا هغې ته بیا کنوټیټیو مینینګ وایي. امید لرم چې انشاءالله څه ناڅه به اوس کنسپټ کلیر شوي. ورپسې MCQ دی which sentence is the best example of a topic sentence. څلور سنټنس یې راکړي، په دې کې کم یو سنټنس کم یو جمله داسې ده چې هغه یو ښه یو بهترین ټاپک سنټنس ده. A نمبر دی dogs bark loudly when they see strangers. B نمبر دی dogs are loyal and helpful animals. C نمبر دی I saw a dog chasing a cat yesterday. D نمبر دی some dogs have long fur and some have short fur. دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه B نمبر دی dogs are loyal and helpful animals. اوس دا ولې یو strong topic sentence دی؟ د هغې وجه دا ده چې په دې کې د یو پیراګراف یو مین آیډیا پرته ده. بله خبره دا ده په دې باندې ډېر بحث کیدی شي، ډېر سپورټینګ سنټنسز په دې باندې لیکلی شي. نو په دې وجه دا یو سټرانګ یا چې کوم دی یو بیسټ ټاپک سنټنس دی. اوس دا نور آپشنز A D او C دا ولې غلط دي؟ نو ځکه چې دا ډېر زیات براډ نه دي، دا چې کوم دی ډېر زیات سپیسیفیک دي، د یو خاص څیز په باره کې خبره کوي چې هغې باندې مزید جملې مونږ نه شو لیکلی چې هغې ته مونږ بیا سپورټینګ سنټنسز وایو په پیراګراف کې. خبره باندې پوهېږي. او چې کوم دا B نمبر ده په دې کې یو مین آیډیا پرته ده او په هغې باندې ډېرې خبرې کیدی شي، ډېرې سپورټینګ سنټنسز پې جوړېدی شي. نو په دې وجه هغه یو بیسټ سپورټینګ سنټنس دی. امید لرم چې انشاءالله کنسپټ به دې کلیر شوي. Next MCQ ورپسې دی a dash outlines a road in the jungle. Choose the appropriate option. A number peck, B number school, C number pride, D number flock. نو دې کې کریکټ آپشن C نمبر دی pride. دا pride یو کلیکټیو ناون دی. ٹھیک ده؟ د لاینز د ګروپ دپاره د هغې د کلیکشن دپاره یو نوم چې کوم استعمالیږي کلیکټیو ناون هغې ته pride وایي. په خبره باندې پوهېږي. نو دې کې کریکټ آپشن C دی ځکه د لاینز ذکر شوی دی. نو پراید یا C نمبر آپشن دا پکې کریکټ دی. اوس دا نور آپشنز ولې غلط دي؟ نو ګوره دا هم کلیکټیو ناونز دي خو د لاینز دپاره دا نه استعمالیږي. دا پیک دا یو کلیکټیو ناون دی. دا A نمبر آپشن دا به مونږ د څه دپاره استعمالو؟ د ولف یا د ولفز دپاره یعنی بیړیا یا شرمښ چې ورته مونږ وایو. ډاګز د سپو دپاره یا هایناز هایناز چې کوم دی لګړ بګړ ورته څوک وایي چې تاسو ورته څه وایي. نو دا د دې کلیکشن یا د دې ګروپونو دپاره دا پیک لفظ استعمالیږي. پیک دا هم یو کلیکټیو ناون دی. B نمبر دی سکول. دا ځکه غلط دی چې لاینز دپاره سکول نه استعمالیږي. سکول څه دپاره استعمالیږي؟ د فش دپاره یا ډولفنز دپاره. د دې د یو ګروپ دپاره د دې دپاره دا سکول استعمالیږي. D نمبر فلاک. په دې کیس کې دام غلط دی. فلاک د لاین دپاره نه استعمالیږي. دا د څه دپاره استعمالیږي؟ د برډز دپاره، د مرغو دپاره، شیپ د ګډو دپاره. صحیح ده؟ نو ګوره اوس دا چې کوم دی ټیک دی دلته خو دا آپشنز غلط دي خو کیدی شي را روان ایټا ټیسټونو کې په دې باندې MCQs راشي نو چې تا ته پته یي دا یاد ساته چې انشاءالله بیا د غلطي نه کیږي. ورپسې MCQ دی I went out with Sarah on Sunday. She looked confused. Identify the anaphoric reference. په دې کې anaphoric reference چې کوم دی هغه
پیژندل دي چې په دې جمله کې اناپورک ریفرنس کم یو دی. نو A نمبر دی I، B نمبر دی سارا، C نمبر دی سنډے او D نمبر دی شي. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه D نمبر دی یعنی شي. ځکه په دې جمله کې ګوره د یو ناون ذکر شوی دی او وروستو بیا ورپسې د هغه ناون دپاره د پروناون ذکر شوی دی. په خبره باندې پوهېږي که د ناون په ځای بیا پروناون استعمال شوی دی نو دې ته اناپورک ریفرنس وایي. ځکه ګوره سیرا فیمیل دی یو جینۍ ده، سارا فیمیل ده یو جینۍ ده. اوس د دې لپاره پروناون هغه شي استعمال شو. خبره باندې پوهېږي یعنی دا شي دا واپس اشاره کوي چاته په دې جمله کې سارا ته اشاره کوي. نو داسې قسمه ریفرنس ته داسې قسمه حوالې ته دې ته اناپورک ریفرنس وایي. اناپورک ریفرنس. نو که ته دې دویم پوینټ ته وګورې I went out with Sarah on Sunday. د اتوار پر ورځ چې کوم دی سارا سره بهر لاړمه. She looked confused. هغه چې کوم دی داسې خفه پریشانه غونته وه، ګډه وډه غونته ښکارېده. په خبره باندې پوهېږي. نو دلته د دویمه حصه کې دا شي اناپورک ریفرنس ذکر دی چې دا د سارا حواله ورکړي. مخکې جمله کې د سارا ذکر وشو ورپسې د شي. نو داسې قسمه حوالې ته چې پای کې یو پروناون راشي د ناون په ځای او هغه ناون ته اشاره کوي نو بیا ورته اناپورک ریفرنس وایي. اوس دا نور آپشنز ولې غلط دي؟ نو A نمبر I ځکه غلط دی چې دلته سپیکر هغه ویونکي چې څوک خبره کوي دا هغې ته اشاره کوي، سارا ته اشاره نه کوي. دا I سارا چې کوم دی B نمبر آپشن دا هم ځکه غلط دی چې دا انټیسیډنټ دی یعنی دا هغه اوریجنل ناون دی چې کم طرف ته په اشاره کیږي په جمله کې. اناپورک ریفرنس نه دی. او C نمبر دی سنډے. سنډے خو بس یو ټایم طرف ته اشاره کوي چې په کومه ورځ باندې که نه دا یو پروناون نه دی. په خبره باندې پوهېږي یو ناون دی. سنډے ناون دی، یو خاص ټایم دی، یو خاص ورځ ده. په خبره باندې پوهېږي پروناون نه دی چې یو پرسن ته یا یو ناون طرف ته اشاره وکړي. نو په دې وجه دا C نمبر آپشن هم غلط دی. نیکسٹ MCQ ورپسې دی an antonym for ferocity is. د ferocity antonym یعنی متضاد کم یو دی. آپشن A mildness، آپشن B brutality، آپشن C aggression او آپشن D fierceness. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه A نمبر دی mildness یعنی د ferocity اپوزیټ د ferocity انټونیم هغه mildness دی. ځکه ferocity سختۍ ته وي، تشدد ته وي، ډېرې زیاتې غصې ته وي، ډېرې زیاتې تیزۍ ته وي. په خبره پوهېږي. او mildness د هغې الټه دی. mildness نرمۍ ته وي. ټیک ده که نه؟ په دې وجه دا پکې کریکټ آپشن دی. اوس دا نور آپشنز ولې غلط دي؟ نو B نمبر بروټالیټي دا سینونیم دی، د فیراسټي سینونیم دی یعنی د دې معنی د هغې په شانتې ده. بروټالیټي هم تشدد ته وایي، ظلم ته وایي. خبره باندې پوهېږي. اګریشن غصې ته وایي، هم هغه شانتې ریلیټډ کنسپټ دی، اپوزیټ نه دی خو غصه ته مراد دی. فیرسنس دا هم سینونیم دی. انټینس اګریشن یعنی ډېر زیات غصې ته، ډېر زیات وایلنس تشدد ته، دې ته فیرسنس وایي. نو که ته وګورې دا ټول یعنی دا B نمبر، C نمبر او D نمبر دا د فیراسټي سینونیم دی، د دې مترادف الفاظ دي یا داسې الفاظ دي چې د دې معنی او د هغې معنی تقریبا یو شانتې ده. نیکسٹ MCQ دی I don't know where she went. ما ته پته نشته چې هغه چېرته لاړله. Identify the noun clause. په دې کې ناون کلاس معلومول دي چې ناون کلاس پکې کم یو دی. آپشن A دی I don't know، B نمبر دی where she went، C نمبر دی she went او D نمبر دی don't know. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه B نمبر دی where she went، هغه چېرته لاړه. دا یو ناون کلاس دی. ځکه ګوره کلاس تا ته یاد وي چې کلاس هغه د جملې حصې ته یا د هغه الفاظو مجموعي ته وي چې هغې کې سبجیکټ ومي، ورب پکې ومي. په خبره باندې پوهېږي. نو داسې قسمه د الفاظو مجموعي ته کلاس ویلی شي. کلاس نو دلته ګوره شي سبجیکټ دی او وینټ ورب دی یعنی کلاس خو دی. ویر شي وینټ بله خبر دا ده چې د کلاس نه مخکې اکثر څه الفاظ راځي لکه دلته ویر راغلی، ویر شي وینټ. نو دا یو ناون کلاس دی ځکه دا به طورې ناون استعمال شوی دی. د الفاظو مجموعه ده، سبجیکټ پکې هم شته، ورب پکې هم شته، خو به طورې ناون راغلی دی. دا د الفاظو دا مجموعه، نو په دې وجه دا ناون کلاس دی. امید لرم چې انشاءالله کنسپټ به دې کلیر شوي.
اوس سوال دا دی چې دا نور آپشنز ولې غلط دي، دا ولې ناون کلاس نه دي؟ نو آی ډونټ نو دا یو انډیپینډنٹ کلاس دی او موږ نه ناون کلاس غوښتی دی او ناون کلاس یو ډیپینډنٹ کلاس دی، مطلب هغه د جملې په بل کلاس باندې یا چې کوم انډیپینډنٹ کلاس دی په هغې باندې انحصار ساتي چې هغې سره رایوځای شي نو معنی یې مکمله شي. په خبره باندې پوهېږي که نه؟ نو دا آی ډونټ نو هم کلاس دی خو انډیپینډنٹ کلاس دی او ناون کلاس چې کوم دی هغه یو ډیپینډنٹ کلاس دی، هغه انحصار ساتي په بل باندې. په خبره باندې پوهېږي؟ او شي وینټ دې کې کنیکټر نشته دی چې چېرته لاړه، لکه د کلاس دپاره ضروري ده چې مخکې ته یو کنیکټر وي ویر شي وینټ، چېرته چې مطلب چېرته هغه لاړه. نو اوس آپشن سی کې ویر نشته، که ویر دې سره وي ویر شي وینټ نو هغې دا یو ډیپینډنٹ کلاس به او بیا به طور ناون کلاس به استعمال شو. اوس چونکې دلته ویر نشته د شي وینټ نه مخکې نو په دې وجه د آپشن سی هم غلط دی. که ډي ته وګورئ ډونټ نو نو دا یو فریګمنټ دی د جملې یو حصه ده، په دې کې د کلاس هغه چې کوم پوینټس دي هغه دې کې نه برابرېږي دا کلاس دی نه، نو په دې وجه دا آپشن هم غلط دی. ورپسې ایم سی کیو دی which sentence contains a transitive verb، هغه کومه جمله ده چې هغې کې یو transitive verb استعمال شوی دی. نو تا ته یاد وي چې transitive verb هغه ورب وي چې هغې ته د آبجیکټ د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت وي، چې ډایرکټ آبجیکټ راشي په جمله کې نو هغې د جملې هغه معنا د هغې هغه مطلب مکمل شي. نو دې کې به اوس موږ داسې جمله ګورو چې هغې کې داسې ورب استعمال شوي چې هغې ته د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت وي، نو هغه بیا موږ د ټرانزټیو ورب اگزامپل باخلو، یعنی دغه جمله چې کوم دی ټرانزټیو ورب والا جمله ده. آپشن اے دی د بیبی کرائڈ، آپشن بی دی شی سلیپس ساؤنڈلی، آپشن سی دی د بوائے تھریو دی بال او آپشن ڈی دی د چلڈرن پلیڈ. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه سی نمبر دی، د بوائے تھریو دی بال یعنی بال یې وویشتو ترو یې کو. په خبر باندې پوهېږي که نه؟ اوس ګوره د بوائے تھریو دلته ورب دی، ترو تھریو ترون تھریو سیکنډ فارم دی د ترو. په خبره باندې پوهېږي؟ اوس سی یې ترو کړل، سی یې وویشتل، سی یې تھریو کړل، نو هغې کې د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت شته، یعنی دی بال یې وویشتو، بال یې ترو کو. خبره باندې پوهېږي که نه؟ نو په دې وجه باندې په دې جمله کې دا تھریو چې کوم دی دا ټرانزټیو ورب دی. خبره باندې پوهېږي؟ اوس دا نور اگزامپل چې کوم دي که هغه اے نمبر دی که هغه بی نمبر دی که هغه ډي نمبر دی، دا د ان ټرانزټیو ورب اگزامپل دي. ځکه لکه اے نمبر کې د بیبي کرایډ پسې جړه پسې بل د آبجیکټ ضرورت نشته د ډایرکټ آبجیکټ. دغه شان شي سلیپس ساؤنډلی. په خبره باندې پوهېږي؟ نو دې کې هم د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت نشته دی، ایډورب پکې شته، دا ساؤنډلی ایډورب دی خو آبجیکټ پکې ډایرکټ نشته، نو په دې وجه دا ان ټرانزټیو ورب دی. دا شان د چلډرن پلیډ وړو چې کوم دی لوبې وکړې، ساده مطلب. نو اوس پلیډ لوبې کول دې ته اوس د ډایرکټ آبجیکټ ضرورت نشته دی، نو په دې وجه باندې دا یو ان ټرانزټیو ورب دی. نو دا د پی ایس ټي پیپر په 26 اپریل 2025 باندې چې کوم شوی سکرینینګ ټیسټ د جنوبي علاقو، ډېر خلکو یې پر یاد هم کو چې ټیسټ ګران و، ټف و. نو ما کوشش وکړو چې د دې دا انګلیش پورشن په داسې انداز کې ایکسپلین کړم چې تاسو ته دا صحیح آپشن درته هم کلیر شي، د دې نه علاوه چې کوم دا غلط آپشنز دي چې په دې باندې هم ستاسو کنسپټ کلیر شي او زده کړه ترې وکړئ. که را روان ټیسټونو کې د دې نه څه ایم سی کیوز راځي چې ستاسو نه پکې غلطي نه کېږي او 100% انګلیش پورشن هغه حل کې او هغه صحیح کې. نو امید لرم چې انشاءالله په دې باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا، کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کا. او که ته زموږ په دې چینل باندې نوی یې او تر اوسه پورې تا دا چینل نه سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کا، خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کا، ځکه چې کله هم د ای ډاټ ټیسټونو په باره کې نوی لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. انشاءالله ډېر زر به ملاقات کیږي په یو نوي لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.